چې امت چاته صحیح وي هغه ته به صحیح وي، که امت چاته غلط وي هغه ته به غلط وي. دا کوم چې تاسو وایئ چې سبکي، ما ته به چېرته یو جرحه په سبکي باندې په اعتبار د عقایدو سره د علماء وښی چې سبکي باندې چېرته علماء جرحه کړې ده چې دا ناکاره سړی دی، وبې ګورو چې دا جرحه سمه ده که جرحه سمه نه ده. دویمه خبره تاسو دا وکړه چې ابن حجر خطا کېږي، خو دغه غم مونږ جاړو که نه، دا غم مونږ جاړو شیخ ریاض الله صاحب چې ابن حجر خطا کېږي، په ابن تیمیه نه خطا کېږي. مونږ دا جاړو چې ابو حنیفه خطا کېږي، په ابن تیمیه نه خطا کېږي. مونږ هم دا غم جاړو چې اوهام تاریخیږي په امام بخاري باندې او اوهام تاریخیږي په امام مسلم باندې او د امام شافعي او د امام مالک اوهام شته او د هغې خبره غلطېدی شي. خو ګورې ابن تیمیه د ده خبره غلطېدل، توبه نعوذ بالله من ذلک. دا ونه وایه چې ګوره د ابن تیمیه خبره غلطېږي، د ابن تیمیه خبره غلطېدل دا چې دي لکه ټول دین غلطېدل. الله دې پکې نه خیر واچي. دا بله خبره تاسو راته وکړه، نو تاسو له کتاب نه وکړه او زه به یې درته د یادداشت نه کوم. زما بعضې حوالې شیخ صاحب مبارکه زما د حافظه ډېره قوي ده، ډېر کمزورې خو حافظه بې قوي ده. زه به تاسو په دې یو طویل خبره وکړم، تاسو د کتاب نه وکړه، زه به بغیر د کتاب نه وکړم خو ورته غوږ شي. دا د ابن تیمیه ته ما دواړو مدویل ویلی دی، ما ابن تیمیه ته دواړو مدویل ویلی دی. زه به تاسو ته ثابت کړم چې علماء ابن تیمیه ته دواړو مدویل ویلی دی. که چېرته ثابت مې کړه نو ښه ده، که ثابت مې نه کړه نو بیا به بس ښه خبره راغلي. وصلی الله علی خیر خلقه. الله خبرې نه کوي نو هغه د چا مشر؟ نو ته څرنګه امام د اهل سنتو ته زندیق وي او ځوال مزدل وي، بیا په هغه باندې جرح د داسې خلکو پیش کوي چې هغه د هغه نه په عقیده ګډې بدتر خلک دی او پرېوتې خلک دی او دغه دی. ما تا ته اصول پیش کړل چې جرح به کوو، جرح به کېږي خو د دې اصولو ماتحت. بل تاسو وایئ چې یاره سبکي باندې چا جرح کړې ده؟ په سبکي باندې بېشماره علماو جرح کړې ده. سبکي څه دی؟ سبکي د الله سبحانه وتعالی واته صفات مني او د باقیو کې معطل دی او د هغوی نه انکار کوي. تحریف تعطیل مونږ تحریف انکار ته وایو چې دا تا محرف دی، دغه معطل دی، او چې بیخي بالکلیه انکار کوي هغه هم معطل دی. نو سبکي خو د دې او د سبکي د شیخ الاسلام دشمن دی په دور کې، نو د دشمن جرح په دشمن باندې قابل قبول نه. پاتې شو ما ته کتاب پیش کړ عرف او تکمیل د عبدالحی صاحب چې هغه وایي جرح د تعصب یا د مذهب په اختلاف یا د عقیدې د اختلاف چې جرح دغه جرح نه قبلیږي. ته ما ته د ابن تیمیه په جارحینو کې داسې سړی وښه چې د ابن تیمیه سره په عقیده کې همنوایي او په ابن تیمیه جرح کړي. پاتې شو تاسو وایئ چې په امام بخاري باندې جرح شوې ده، نو په امام بخاري چې کومه جرح شوې تاسو هم بخاري درس کوئ، آیا دا جرح په حقیقت بنا وه؟ زه رښتیا په دې جومات کې ناست یم. امام بخاري چېرته الفاظ د قرآن د مخلوق ویلي نو ویلي؟ قرآن الفاظ چې څوک مخلوق وایي خلک معلوم دي، د هغه سره دشمني د چا هغه هم معلوم دي، د ابن تیمیه سره چې چا دشمني هغه هم معلوم دي. مفتي صاحب که تاسو وایئ چې په قرآن کې تعین، نو بالکل دا د تجسیم مسله ده که نه؟ هغه په قرآن تلو، په قرآن کریم تلو چې قرآن کې الله ته جسم ویلی شوی ده که نفي د جسم شوی ده، او چې څوک چاته مجسمه وي په کومه وجه وي، نو آیا په خپله هغه به په دې تجسیم کې پرېوځي که نه به پرېوځي؟ راځه د قرآن میزان ده که نه؟ احادیث د رسول صلی میزان ده، تعین دقه ده. راځه د تجسیم مسله ده په دې قرآن سنت تلو. په اتو صفاتو کې تاسو وایي دا د الله صفات دي، شرقاید وي وله صفات علم، قدرت، سمع، بصر وغیره، او باقي چې دي نو په هغه کې تاویل او د هغه نه انکار. نو چې ته په اتو کې مجسم نه یې، نو ابن تیمیه ته څنګه مجسم وي؟ او که مثلا ابن تیمیه په دې نورو کې مجسم دی، نو ته خو په اتو کې مجسم یې. نو په ما هو جواب کو په جواب نه تاسو کوم جواب یو دغه جواب زمونږ دی. تاسو ځان د معتزله نه خلاص کړئ. معتزله به تاسو جرح کړي دي، ځکه په هغه زمانه کې د معتزله متکلمینو موږ د معتزله جوابونه کو. تاسو به ثابتول الله له علم قدرت، موږ هم ثابتو. معتزله تاسو ته مجسمه ویل په دې وجه. تاسو معتزله ته کوم جواب ورکوي؟ اقا جواب زمونږ تاسو ته. خبره دا تعین د موضوع شوی دی. د امام ابن تیمیه رحمه الله تاسو وایي د تجسیم قائل دی، یا بسم الله شروع کوي، موږ به جواب کوو. داغه د کتاب نه د تاوی ماوی نه قیل او یقال نه، بلکې داغه په کتاب کې نص کې وایي چې ابن تیمیه وایي چې الله له جسم ثابت دی، او زبر تخیم چې هغه وایي چې الله جسم نه لري. نفات د جسم هم بدعتیان دي او مثبتین د جسم هم بدعتیان دي.
چا چې اثبات کړی او چا چې نفي کړی زه به تا ته د هغه په کتابونو کې ښیم د الله په فضل مناظره به د هغې په کتابونو کې د هغې په کتابونو کې به د هغه په کتابونو باندې به مناظره لکه شیخ الاسلام فرمایي